أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. سورة آل عمران دي آيات نمبر 19. فيه آيات بينات، فدې کعبه کې آیات بینات نشدي علائم دي بینات واضح. مقام ابراهیم او د ابراهیم علیه السلام ځای، ومن دخله کان آمنا، او څوک چې ور داخل سو کان آمنا، دا په امن دی. ولله علی الناس حج البيت، او یوازې د الله عزوجل رضا د پاره دی. علی الناس پر خلق باندې حج البيت، د کعبه شریف حج کو. هغه چا د پاره من استطاع الیه سبیلا، چې طاقت ولري الیه د دې کعبه طرف ته، سبیلا دلال. ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، او څوک چې انکار وکي کفر وکي، فإن الله یقینا الله عز وجل غنی عن العالمین، د عالمانو نه غنی دي. د کعبه شریف ځینې نور برکات بیانې. مخکې آیات کې الله تعالی فرمایل ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین. د دې کعبه برکات، یو برکت خو دا و چې د عالمانو د پاره دا هدایت، یعنی خصوصا په عبادت کې راهنما. هغه په دې چې وری یو څوک وي نو کعبه ته المنځ کوي، او کشیر حالتنی نو جهت د کعبه ته المنځ کوي. نو دا یو هدایت دی او یو علامت د عالمونو د هدایت لپاره. حدیث شریف کې راځي ابو ذر غفاری رضی الله عنه وايي ما د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام څخه پوښتنه وکړه چې د کعبه شریف او بیت المقدس تر مابین څومره فاصله و، چې دا دوه ځایونه جوړ شو. پیغمبر علیه السلام یې راته فرمایل 40 کال، یعنی کعبه شریف د بیت المقدس څخه 40 کال مخکې جوړه شوې. نو الله عزوجل د دې کعبه فضائل او برکات بیانوي. فيه آیات بینات، په دې کعبه کې څه تکوینی او څه تشریعي آیات بینات واضح نشانات، یعنی ځینې داسې دي چې د شریعت اعمال دي انسان به کوي، او ځینې تکوینی الله تعالی په خپل قدرت باندې ځینې داسې علائم پکې ایښي دي چې د بندگانو د اعمال سره اړه نه لري. فيه آیات بینات، په دې کعبه کې ځینې تکوینی او څه تشریعي آیات بینات واضح دلائل دي، چې دا واضح دلائل د جملې څخه یو مقام ابراهیم، د ابراهیم علیه السلام مقام دی. د ابراهیم علیه السلام مقام دا یو ډبره ده، او دا چې کله ابراهیم علیه السلام په دې باندې د کعبه بنیاد جوړاوه نو پر دې بدرې دي. احادیثو کې راځي صحیح روایت دي چې دې ډبرې د لیفت کار کاوه، یعنی هم به چې کله دیوال وړېدی دا ډبره بل وړېدل، او ابراهیم علیه السلام به وړاوه. حضرت اسماعیل علیه السلام به ډبرې ورته را نقل کولې راوړلې به، او ابراهیم علیه السلام به ایښودلې. نو دا د یو داسې شکار کاوه دې ډبرې چې دې ته ضرورت نه و چې نورې ډبرې دې کښېښودل شي، بیا چې دا پر سر بیرسي یا د خبازې ته ضرورت پیر شي چې دا وتړل شي. نو ابراهیم علیه السلام به دې ډبرې خپله پورته کاوه او چته کاوه. او بل په دې ډبره کې الله تعالی دا یو صفت پیدا کړیو چې د موم په شکل باندې به ابراهیم علیه السلام شیبه بالکل پاغه کې د نن نقشې نستلې. اوسم د ابراهیم علیه السلام د پښو نشانات پاغه ډبره کې معلومیږي. په خوا دا ډبره لڅو او د کعبه شریفې د دیواله سره بالکل متصل پرتاو، د دروازې څنګه ته دلته متصله پرتاو. انو بیا داخلك براتل مسکول به، نو دا د پښو د ګوتو طرفونه دا کم و، نو هغه اکثره اوس په دې ګوتو کې پاک شوی دي، ځکه چې په سونو کلونو انسانانو دا مسکړه
نو دا د پښو د ګوتو دا نشانات په دې ډبره کې اوس نه معلومیږي، دا پاک شوي. بیا ورسته چې کله خلک ډیر سول او د طواف په وخت کې به خلکو دلته د کعبه دیواله ته لنډ المنځ کاوه، نو دا یو ډیر لوی مشکل و. دغه مشکل د دفع د لپاره بیا د هغه وخت علماو په مشوره باندې دغه ډبره د کعبه شریفې د دیواله څخه د زمزم د څا طرف ته را تېره شوې ده. اوس چې مقام ابراهیم پر کوم ځای دی دلته زمزم هم دی، لیکن ترتیب داسې و چې په خوا به وای دلته یو خونه جوړه وه، سرویره به په دغه خونه کې دا مقام ابراهیم دا به دلته کلف خلکو به د دې خونې څخه کښته اخوات المنظر ته کاوه. لیکن بیا د خلکو د کثرت په وجه باندې دا خونه ونړول شول او د زمزم د څا خوله دام پټه کړه سو. په پایپو کې دا د اوبو تنظیم وستنی کیږي او د خلکو لپاره د دې اسانیم د چاوي طواف کی. نو اول دا ترتیب داسو. نو په دې کې مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم څخه یا خاص دغه مقام ابراهیم مراد دی چې دا اوس په دې شکل نیول شوی، یعنی تاسو دلته المنځ وکړئ. لیکن چون کې ابراهیم علیه السلام دا کعبه جوړ کړل، مراد ورڅخه ټول مقام ابراهیم د حرم شریف ټول مسجد هم جنې مراد دي. ځکه نو فقها وايي کله طواف سورست 2 رکعات واجب څوکي، نو دا هر ځای سي کیږي چې د حرم شریف په هر کونج کې وي، یعنی دا نه لازمي چې خامہ بس سړی ځان دل تر راسي. لکه لازم ځینې کسان سودایان دي چې وای دا عبادت په سودا باندې شکیر، چې څو نه سړی سودایي او فکری وي بس دا انو خامہ دل تزان را راسي. کله سلو کسانو ومخته تیرې دي هم پروا نه لري، کې خلک وجو په لغت وهل هم پروا نه لري، کله شو د مخته ولاړو یا شاته ولاړو هم پروا نه لري، خو د مقام ابراهیم مخته المنځوسی یا د هغه شاته المنځوسی. دا بيخي ډیره کمزوري ده. انسان د پکار ده چې د شریعت مزاج ځان ته معلوم کړي. نو فيه آیات بینات مقام ابراهیم، دغه نشانات د جملې څخه یو مقام ابراهیم، ومن دخله کان آمنا، او د دې نشانات څخه یو بل نشان دادی ومن دخله کان آمنا، او څوک چې داخل سو هو ودا حرم لره، یعنی دا کعبه حدود لره، یعنی حدود حرم ټول لره، کان آمنا نو دا په امن دی شرعا، یعنی شرعاً پر دغه کس باندې بیا څوک تعدا او حمله نشي کولای. د شرعي د لحاظ څخه دا سړی په امن دی، یعنی معنا یې دا نه چې دا سړی نو بس څوک تاوان نشي ورسول، بلکې مطلب دا دی شرعاً څوک منع دي د دې څخه چې دته تاوان ورسي. کله معنا یې دا نه چې دته نو څوک تاوان نشي رسول، که څوک تاوان ورسول نو واړ رسولای شي. شرعاً منع دي چې یو سړی دته تاوان ورسي. ځکه د حرم شریف دا د الله تعالی د قدرت د نشانات سه نشان هم دي چې د حرم احترام الله عزوجل د تمام انسانانو فزړونو کې اچولي. حتی د جاهلیت د زمانه کافرانو چې په څومره ډیرو عقیدوي او عملی خرابوي وختوا داغه باوجود یې له حرم محترم احترام ساتي. درداس اندازې چې د خپل پلار قاتل به په حرم کې ولیدي نو سترګې به ښه تکړه او ژغ بینک، او الله عزوجل د دې حرم دفاع هم بار بار کړي او انسانانو تم داش کار سره. ابرهه د حرم د نړول کوشش کاوه، الله تعالی دا چې شدید سزا ورکړه چې تر قیامت تر ورځې پورې سزا په قران کې یادېږي. او دا چې نور قومونو هم، نو هر قوم په خپل زمانه کې د دې حرم احترام کړي. نو دې ته که سړی ور داخل شي د حرم لره، یعنی مثلا یو جرم وکي قتل وکي، نو بیا په حرم کې د سزا نشي ورکول کېده، بلکې پر اسلامي حکومت دا ضروری ده چې هغه دا سړی په حرم کې مجبور کې دیته چووزي. هیڅ قتل کړي و مثلا یا بل عمل کړي سزا به نه ورکي، بلکې دایمه مجبور کوي د دې لپاره چې د حدود حرم څخه باندې وځي، د حرم د حدود څخه وځي. انا داغه د لپاره چې ار ترتیب وي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته د حرم او مکه مکرمه کې د حرم په حدودو کې د 2 ساعتونو د پار اجازه ورکړه د مکه د فتح په ورځ باندې.
هغه د دې د پاره چې د حرم تطهیر او پاکي وسی او بوتان د حرم سره وېستل شي. پیغمبر علیه السلام د حجۃ الوداع په موقع باندې خپل دا او فرمایل چې حرم چې څنګه مخ کې د احترام وړو او د هغه به عزت کول حرام او جنگ بخش حرام داسې ورستم حرام ماته د شرعي ضرورت په خاطر د 100 ساعتونو د پاره اجازه راکړه سویو بل هیڅ چاته د دې اجازه نشته. پیغمبر علیه السلام په خپل عمل او خپل قول د دې خبرې تصریح کړی ده چې دا احترام شي. حجاج ابن یوسف هغه پر حرم باندې حمله کړو، حرم سوځلیو او نړولې. هغه چې دا کار کړی دی هغه لوی ګناه کړی دی، کبیره ګناه کړی دی. دا هغه د عمل څخه هم جواز نه ثابتېږي. یو حدیث په دې ارتباط باندې را نقل کوي چې په مدینه منوره کې د دې حجاج یو والی او سعید مېدی نو هغه ته عالم وویل چې ته د حرم حمله کوي، د دې ځای د لشکره آماده کوي. نو دوی ورته ویل چې ولا يعيز الحرم عاصيا ولا فارا بدم، چې حرم چې دی هغه پناه نه ورکي او ګناهګار او هغه څوک ته چې د وینو څټېدلی یعنی خلک یې وجلی بیا تشتېدلی. نو دا ځینو کتابو کې د حدیث په نامه را نقل شوی. دا د حدیث نه دی، دا دغه والی خبرې دي. خلکو داسې فکر کړی دی چې دا یو حدیث ځکه د الفاظ د داسې جوړ کړي دي. دا حدیث نه دی، دا دغه کس خبرې دي چې در نقل کړي. ومن دخله کان امنا، څوک چې ور داخل سو بس دا په امن باندې. ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا، ولله یوازن الله عز وجل فارضی علی الناس پر خلق باندې حج البيت، قصد کول د کعبه، یعنی یو شرعي علامه ده. دریم شرعي علامه بیانې چې هغه ده چې خالص پر خلق باندې د الله عز وجل د پاره پر خلق باندې فرض دي حج البيت د کعبه حج کول. من استطاع الیه سبیلا، هغه چاله استطاع چې طاقت لري الیه د کعبه طرف ته د سفر، سبیلا دلاري یعنی د لاري خرچه او مصارف بردا شولای شي. حج کول پر هر هغه کس باندې چې مالی طاقت ولري او د دغه اندازې وخت تیرولو چې د په حج کې تیرې د خپل اولادونو په قبر برغلی شي، وردا کسانو باندې حج دا فرض دی. حدیث کې راځي ک سړی ته الله تعالی مال ورکړیو او حج یې ونه کړی، دا یا يهودي مري او یا عیسوي مري. مطلب دا دی ک حج ته څوک نتلی سره د مال او د دنیا، نو دا یا يهودي مري او یا عیسوي مري. د حج مسله ډیره مهمه مسله ده. په دې کې دوه قسمه خلک مبتلا دي، ځینې انتهایی زیات تفرید کوي او ځینې انتهایی زیات افراط کوي، یعنی ځینې کمی کوي او ځینې زیادتی کوي. زیادتی والا هغه خلک دي چې هر کال حجونو ته روان وي او د امت نور ضرورتونه نه پوره کوي. نو دا حج بیا د عبادت د شکل ثواوړي، دا فقط یو نفسي خواهش وګرځي چې دای یې کوي. نو دا حجونه چې سړی فرض حج کړي یا پلا یا دو پلا لاړ شي او نه پلی حج وکي او د امت نور ضرورتونه هم پوره کوي، بیا خو پروا نه لري. او دا که د امت نور ضرورتونه وي، مجاهدینو، مدارسو، عامه فقراو، د دې ټولو ضرورتونه د ته معلوم وي او دای بیا پیسې په حج باندې ورکوي، نو دا د لپاره افضل عمل نه دی. ځکه دین د نفسي خواهش پوره کولو نوم نه دی، دین د الله عز وجل د دین د خبرې د منلو نوم دی. دا که د نفس خلاف وي او که د نفس خوښ وي، نو دا خلک په دې کې افراط کوي چې د نفسي خواهش دا وي چې دی باید هر کال حج ته ولاړ شي. په دې کې څو خرابي راځي. یو خرابي دی چې دی د خپل نفس خواهش پوره کوي، ولو کدا یو جائز خواهش دی، خو بیا هم سړی باید د نور ضرورتونو په مقابله کې مخکې نه کړي. دوم دا دی چې په دې کې ریا راځي، ولې هر کال چې ته حج ته روان یې طبعا دا ستا نفسي خواهش دی او په دې وجه باندې به خلک تا ته
بزرګ وایي ځکه دا داسې یو عمل دی چې معلومیږي، خلک در خبریږي، بیا چې د حج راسي بیا به ناستې پستی او بادام به هم درته پراتی، خلک به هم درته راځي او ستا به دا یو وارې حج نه، دا به تقریبا 15 حج، نو دا ریا پکښې راځي. درېیمه خرابي په دې کې دا راځي چې د دې لپاره ته مجبور یې چې د نور هغو خلکو وخت او د هغو خلکو ځای ونیسې چې هغوی د حج ضرورت لري، حج ورباندې فرض دی، کوشش یې هم کړی دی، هغه نه دی تللی او تا د هغه ځای نیولی. او څلورمه خرابي په دې کې دا راځي که چیرې مثلا تا ته په صحیح او اسانه طریقه دغه د حج ترتیب نه برابرې دی، نو بیا ته مجبور یې چې د رشوت لاره به هم جوړې، د درواغو ویلو لاره به هم جوړې، او د دې دپاره به د دوکې مختلف تدبیرونه هم جوړې. نو دا یې بله غلطي ده. نو دغه ټولې غلطۍ چې په یو کار کې یو ځای شي او هغه وي یو نفلي عمل، نو تاسو خپل فکر وکړئ در دغه عمل خو دغه نه کول افضل او خیر. نو یو طبقه په دې کې دومره ډېرې افراط کوي چې دا یوازې بس حج در ټولو لوی عبادت ګڼلی د فرض حج وروسته د دین نورې شعبې چې پر ده فرض وي هغه نه کوي. مثلا د دې مجاهدینو سره کومک کول، د دې بانک سره کومک کول پر تمام مسلمانانو باندې فرض عین، ځکه نن دا موږ او تاسو وینو چې په دنیا کې د مسلمانانو یو مختصر کوچنی جماعت پیدا شي، د نړۍ ټول کافران او د هغوی سره ملګري مرتدان داسې ورباندې راجمع کیږي لکه ډوډۍ ته چې خلک رابلل کیږي. او دغه یو کوچنی جماعت د مسلمانانو هم دوی په دومره ستر طاقت له منځه وړي چې د هغوی دپاره د یوه سړي د ژوند کولو اجازت هم نه ورکوي، او مسلمان بیا د دې په ارتباط بېغمه ناست وي. نو دا خو هیڅ شرعي اصل نه دی، دې ته متوجه کېدل پکار. نو د دې مسلمانانو امداد کول، کومک کول، دا په دغه مسلمانانو فرض دی، ځکه مسلمانان ټول یو دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي المؤمنون کرجل واحد، مؤمنانو خو ټوله داسې دي لکه یو سړی. اذا اشتکا عینه اشتکا کله، چې کله د دې یو سړي سترګه درد کوي نو ټول بدن درد کوي. و اذا اشتکا رأسه اشتکا کله، او کله چې د دې انسان د دې سړي سر درد کوي نو ټول بدن یې درد کوي. یعنی دا مؤمنان ګرد داسې دي، که یو ځای یو مؤمن په غم اخته وي باید د نړۍ ټول مسلمانان دغسې په غم او په تکلیف ولړل شي، یعنی هغوی دغه درد احساس کړي. نو یو خو دا افراط کوي په دې کې، ډېر زیات افراط کوي. یوه طبقه بیا په دې کې انتهایي زیات تفرید کوي، هغه بیا په دې اعتبار باندې چې بس دا یې اورېدلي چې جهاد فرض عین دی، نو بس زه نو حج ته نه ځم. ولې نه ځې؟ دا مسلمانانو سره کومک کول فرض دی. فرضي عمل د فرضي عمل دپاره نه پرېښودل کېږي، چې فرضي عمل سړی د فرضي عمل دپاره پرېږدي، چې دې مسلمانانو سره د مجاهدینو سره کومک کول دا ضروري دي. نو زه باید حج ته ولاړ نشم. نو حج کو پر تا فرض دی، که تا کړی وو یو واري یا کړی وو یو واري یا دوه واري، بیا نو ستا دپاره افضله او بهتره طریقه دا ده چې دغه پیسې دي د مسلمانانو په ګټه استعمال کړه. لیکن پر تا باندې حج فرض عین دی، حج در باندې فرض دی، پیسې لرې او نه ځې او په دغه نامه دې پرې ایښي چې زه د دې خلکو سره کومک کوم، دا بیا هم بې علمي ده او جهالت دی، دا بې تفرید دی. او یا د مثال په توګه د زوی واده مې بند دی، یا د مثال په توګه پوخ کور مې نه دی جوړ کړی، او یا دا چې فقرا او مسکینان بیخي ډیر دي، د دې پر ځای چې زه دا پیسې په حج ولګوم پر دغو بیا ولګوم، دا به جهالت ثانیه دی، دا به دوم قسم جهالت دی. ځکه چې فرضي عمل د کوم بل فرضي عمل دپاره نه پرېښودل کېږي. یعنی داسې نه ده سوی چې اوس د جهاد دپاره لمونځ بس پاته سو چې لمونځ به څوک نه کوي. پیغمبر علیه صلات وسلام ته د صلات خوف حکم په همدغه راغلی چې د جهاد په عین میدان کې لا هم لمونځ باید پرې نښودل شي، حتی چې د جماعت لمونځ باید پرې نښودل شي. د صلات خوف خو دغه معنا ده چې پیغمبر علیه صلات وسلام چې بیا یو رکعت وکړي بیا به دا ډله صحابه کرام لاړله دشمن مخ ته، بله ډله براله دلته، پیغمبر علیه السلام چې بیا دا بل رکعت خلاص کړي که به دوه رکعتیز لمونځ. په دې کې څومره ډېر عمل کثیر ته اجازت ورکړل سوی دی چې ته ولاړ سه امام دوم رکعت ته ولاړ سو، ته لمونځ پر دغه ځای پرېږده، ولاړ سه دشمن مخ ته ودرېږه، دشمن به دوره به راځي، بیا به دلته پسې درېږي، بیا به بېرته ته راځي. دا څونه اوږده سلسله ده.
دا د دې لپاره چې د جماعت منځ لا باید پاتې نشي. نو دا به بیا څنګه د جواز لار پیدا کیږي چې پر چا باندې حج فرض وي، فرض عین وي، او د پیغمبر اسلام حدیث ورته متوجي وي چې پر چا پر حج فرض دي او چې څوک نه کوي یا يهودي مري یا عیسوي مري او دای نزي او په دغه نامه باندې دوکه سوي وي، شیطان دوکه ور کړی چې دا د مسلمانانو سره کومک دی. دا جهالت دی، دا به علمي ده، د دې څخه هم ځان ساتل پکار. نو یو خو دغه لوی افراط دی چې دا ځینې خلک بیخي پر دی یو طرف ټینګ دي، او بل دغه لوی افراط دی چې حج پر فرض او نزي او دی بل طرف ته ټینګ. بلکې شریعت دې توای چې ستا مزاج او ستا طبيعت تر دین قربان سي. مولانا محمد تقی عثماني حفظه الله ایته یو چا سوال لیکلی دی، ډیر عجیب سوال ورته لیکلی. دغه فتاوا کې فتاوا عثماني کې دا سوال راخصلی. یو چا سوال کړی دی، یو تبلیغي ملګری سوال ورڅ کړی دی چې تبلیغ کې اصول دادي چې د میاشتې په اخر کې به یو څه روزه سړی لګي. او دوی وایي چې زما د میاشتې اخیری سو روزه و، په دا وخت کې زما سر وفات او زما د سه روزه وخت هم را رسیدلی. نو په فکر کې وم چې اوس د خسر په جنازه کې شرکت وکم او کولار سم سه روزه. خیر خو لاړم سه روزه ته چې لاړم نو ډیر په دې فکر کې وم چې کرالم کېدلای سي کوروالا او اولادون او په دې باندې خپای چې ما پلار وفات شوی و ته په جنازه کې شرکت لاونه. خیر وای د شپې خوب وینم چې نبی عليه الصلاه والسلام دا د خوب کیسه ورسته کوي چې کله رالم کور ته وای او کوروالا مې راته ویل چې ما نبی عليه الصلاه والسلام په خوب ولیدي چې ستاب لار الله تعالی د سیروزه په وجه معاف کړي. وایم نو اوس ما ته کوم عمل دلته افضل وو؟ دا د خطه دا معلومیږي چې د خپل د سیروزه عمل افضل ثابت کړي. مولانا تقی صاحب ورته لیکلي دي چې دین د تسلیم او د رضا نوم دی. دین د الله تعالی د احکام پر خپل وخت باندې کول دی ته دین ویل کیږي. شریعت ته دلته دا امر کړی چې تا باید په جنازه کې شرکت کړي وای. ته شریعت د دې امر نو کړی چې تا باید سیروزه ته تللی وای. دا چې ته سیروزه ته ولاړې ته د شریعت د امر په مقابل کې خپل د نفس خواهش پوره کړي. دا ستا نفسي خواهش و چې باید ته ولاړ شي. ځکه کله چې د شریعت یو حکم درته متوجي سي او ستا نفس نه برداشي، دغه د شریعت حکم منل اصل کې دینداري ده. نو تا چې کوم کار کړی دی دا د غلطي کړي او دا د ګناه کړي او بیا یې په داسې انداز چاته م بیانوه چې یو قسم بزرګي دي ثابت نکړي چې دا بزرګي ده. دا ګوري ډیره مهمه مسله ده. ځینې وخت په یو چا کې مثلا د بخل ماده پرته وي. د بخیل سړي د فاره تر ټولو لوی خیر دادی چې د ایمان نه پکا کی. دا تر ټولو مهمه. ولی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مزاج ته سړی وګوري او دا د دین مزاج ته وګوري، خپل هغه فورا ادراک کولای شي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام ته صحابي راځي ورته وایي اې دا الله پیغمبر تر ټولو بهترین عمل چی شي؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي د مور پلار سره احسان کړه. په داغه مجلس کې بل صحابي راځي ورته وایي اې د الله پیغمبر تر ټولو بهتر عمل چی شي دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته وایي پر خپل وخت باندې منځ کوه. بیا په داغه مجلس کې بل کس راځي یا په بل مجلس کې راځي، پیغمبر اسلام ته سوال کوي تر ټولو بهتر عمل چی دی؟ پیغمبر علیه السلام ورته jihad کوه. بیا یو بل صحابي راځي سوال کوي چې اې د الله پیغمبر تر ټولو بهتر عمل چی دی؟ پیغمبر علیه السلام د الله په لار کې مال نه ورکول. علما وایي نو خو در ټول بهتر عمل به یو کېدلای شوی، دا څونه ډیر دي. نو بیا ټول محدثین د دې جواب دا ورکړي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مخاطب اعمال ته کتل چې په دغه مخاطب کې کومه کمیستا کبه کومه غلطي پدې کې وای یا به کمزوري پکښې کې و د د لپاره تر ټول افضل عمل هغه دي چې هغه وکړي. یعنی که په کوم چا کې د بخل ماده پرته بخیلی یو روپیه نظر کېږي چې د خدای پر لارې مصرف کړي، دا هغه د پاره تر ټولو بهترین عمل دی چې هغه مال مصرف کړي، ځکه دا د نفس خلاف کار دی. که مثلا یو سړی بزدل وي هغه همت نه لري، هغه د پاره تر ټولو بهترین عمل دی چې هغه جهاد کې شرکت کړي. که یو سړی کې مثلا د حج تړیا وي دا نشي کولای، دا هغه د پاره تر ټولو د خیر عمل دی چې لاړ شي حج وکړي. ځکه چې کوم عمل د دین عمل وي او د نفس خلاف په هغه کې تر هغه ډیر خیر وي چې هغه د نفس موافقت پکښې کی. دا ډیره مهمه ده. وای په دې کې ګټه ده
چې هر وخت سړی د دین ټول کارونه د نفس د غوښتنې خلاف کول، یعنی د نفس دا غوښتنه و چې دا ونسی، هغه بل اسانه کار چې د دین کار دی یا د طبيعت یې غواړي هغه وسی، د نفس خلاف کې کول وای دغه دین عادت برنه ګرځي، عادت کیږي نه. بارابر دین د یو منلو د یو حکم پر ترتیب باندې سړی کوي، نه دا چې دا یو عادت جوړ شي لکه د ځینې کارونه چې عادت شي. نو دین د منلو او د حکم په اعتبار کول تر ټولو لوی عبادت دی، نه دا چې د عادت او د رواج په شکل باندې وشي. نو په دې کې ډېری کمزوري راځي. الله تعالی فرمایي ولله، صرف د الله عز وجل د پاره، علی الناس په خلقو باندې حج البیت د کعبه شریفه حج دی، لیکن وہ پر ټولو کسانو باندې نه دی بلکې پر خاص کسانو باندې. من استطاع الیه سبیلا، داغه چا د پاره چې طاقت ولري الیه د کعبه لره سبیلن د لارې طاقت ولري، مثلا خرچا ولري، زاد او راحله ولري، او بل دا چې د لارې امن هم وي. کله لارې امن نو او سړی په خپل ځان باندې بیریدي د قتل یا د بل د ورکی یا د بلی پریشانی وهم ورسره بیا ور باندې فرض نه دی. دا غره پر هغه شزه هم حج فرض نه دی چې دا هغه سره محرم نه ورسره، محرم ورسره نو پر هغه حج فرض نه دی، هغه دی حج ته نه ځي. البته کې محرم پیدا کی بیا حج ته للایسي. او دغه ترتیب باندې چې خلک دا کار کوي چې ورشزه حج ته ځي نو باره د یو چا سره نکاح وتړي او بیا حج ته ولاړ شي، حج وکي بیا بیرته نکاح پریږدي، دا طریقه حرامه طریقه ده او ګناه کبیره ده. ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مؤقت نکاح او متعه دا حرام ګڼلي دي او دا قطعی حرام دي. کدا چا حلال وګڼل په کافر کیږي. نو دا نکاح چې یو څوک یې تړي دا نکاح موقت نکاح هم دغه سړي چې دا حج ته روان دي او هم د دې شې چې دا حج ته روانه ده، د دواړو دا قصد دي چې فقط د حج د مراسمو پر باندې کاوي افاته بني، نو دا جائز نه ده. البته که فداغه نکاح سره بیا حج وکي، حج سې کیږي او دا عمل حرام عمل دی، دا عمل جائز عمل نه دی. او بل دا چې د دې د پاره دا کوم خلک دا ترتیب جوړي پر رشوت باندې نمونه رانیسي، دا جائز نه دی، د دې هیڅ جواز نشته. ځکه چې د لارې طاقت داري چې ته په شرعي طریقه باندې د حج اسباب برابرولای شي. دا چې ته په شرعي طریقه نه سي برابرولای نو الله تعالی مکلف کړي نه، دا چې الله تعالی نه مکلف کړي او ته ځان خامخا مکلف ګڼې، خو د دې معنا دا ده چې ستاسو نفس خواهش دي، دا نفسي خواهش دي، دا شرعي خواهش نه دي. لکه دا ځینې کسان طواف په 15 دقیقې کې کوي، لیکن دا حجر اسود د مسکولو د پاره 1 ساعت ولاړ. نو حجر اسود خو مسکوله فقط یو مستحب عمل دی، هغه وخت رشنی، لیکن دای ولاړی په دې لین کې په دې ګرمۍ کې خلیم پر رواني حجر اسود ته حجر اسود مسکی، لیکن طواف بیا په دوه تلوار کې کوي، په ځغاسته کې ځینې خلک په طواف کې ځغلي. الان کې دا ډېر بیا ادبی ده، طواف بیا داسې کی او یا په طواف کې عکسونه اخی هیڅ متوجه نه کندل ته حجر اسود ته ولاړ 1 ساعت تیری، دا د زړه خواهش دی. ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، ومن اغسو کفر چې انکار وکي، یا عقیدتن انکار وکي او یا عملا انکار وکي. یعنی عملا انکار دا معنا چې عقیده خلری زینه، او عقیدتن انکار دا معنا چې عقیده نه لري، العیاذ بالله. ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین، لکه چا کفر وکي انکار وکي دا الله عز وجل دا احکام سره، فإن الله نو یقینا الله عز وجل غنی عن العالمین، غنی کامل بے پروا دی، عن العالمین دا عالمیان سره. د چا منل او د چا نه منل الله تعالی ته کوم تاوان نه رسی، نه د چا منل ګټه ورته رسی او نه د چا نه منل ورته تاوان رسی، بلکې دا کس ته ضرور تاوان رسی چې انکار کوي. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق